زمون د دکان پتا یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنټر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خله دکان موبایل نمبر دے 0301 او بل نمبر دے 0345 بسم الله الرحمن الرحيم إن أبها درر تنظم ببنان البيان وأظهر ظهر تنصر في أردان الأذهان حمد مبدع أنتق الموجودات بآيات وجوب وجوده وشكر منعم. مخکې مونږه دا خبره کړې وه چې کلام د مصنف رحمت الله علیه په دې کې چې کوم دی استعارات دي سړي پکې بیا مونږ ویلو د استعارې چې کوم دی یو معنا لغوي ده او یو د استعارې معنا اصطلاحي ده. نو استعاره چې کوم دی دا په لغت کې ویل کېږي طلب العاریت ته د چا نه په سوال باندې یو څیز غوښتل داسې ده که نه او په اصطلاح کې ویل کېږي تشبیه شیء بشیء بدون ذکر شیء من ادوات التشبیه. استعاره دې ته ویل کېږي چې یو شی د بل شي سره دا مشابه شي بغیر د ذکر د اداتو د تشبیه نه، بغیر د لفظ د مثلو نه، بغیر د لفظ د نحو نه، بغیر د لفظ د کاف نه. تاسو پوهیږئ عادات د تشبیه یو ذکر نشي هغې ته ویلی کېږي څه استعاره په اصطلاح کې. بیا مونږ ویلو دا استعاره چې کوم دی دا په څلور قسمه باندې ده. یو استعاره بالکنایه ده او دې ته استعاره مکنیه م وایي. څه ورته وایي؟ استعاره بالکنایه او دې ته څه وایي؟ استعاره مکنیه م وایي. هغه دې ته ویلی کېږي چې ذکر د مشبه وشي، ذکر د چا وشي؟ د مشبه او ترک د مشبه به وشي. اراده ذکر د چا وشي؟ د مشبه او ترک د چا؟ د مشبه به. پوهېږې په خبره باندې؟ نو دې ته ویلی کېږي استعاره بالکنایه. استعاره بالکنایه لکه ما درته د زیارت په ورځ باندې هغه شعر ویلی اذ المنیة انشبت اسفارها، اذ المنیة انشبت اسفارها. اوس دلته کې په دې شعر کې چې کوم دی المنیتو ذکر دی که نه، نو دا منیه چې کوم دی دا مشابه شوې ده د درنده سره. چا سره؟ نو ذکر د منیې او ترک د مشبه به چې سبو دی، ترک د مشبه به چې څه دی؟ دا سبو درنده دی. دې ته ویلی کېږي استعاره بالکنایه. څه ورته وایي؟ او دویمه وه استعاره مصرحه. څه وه؟ استعاره مصرحه هغه دې ته ویلی کېږي د هغې عکس وه چې ذکر د مشبه به چې او ترک د چا وشي؟ دا د مشبه وشي. لکه داسې مې رأیت اسدا فی الحمام، رأیت اسدا فی الحمام. ما زمری په حمام کې ولیدو. زمری په حمام کې څه کوي؟ ځنګل کې ګرځي ښه. خو ذکر د اسد او مراد چې کوم دی رجل شجاع بهادر سړی مې ولیدو. پوهېږې په خبره؟ نو ذکر د مشبه به او ترک د چا؟ د مشبه دې ته ویلی کېږي استعاره مصرحه. پوهېږې په خبره باندې؟ او بله چې کوم دی تخیلیه وه. څه وه؟ تخیلیه دې ته ویلی کېږي چې هغه وصف لازم د مشبه به، وصف لازم د چا؟ د مشبه به. دا ثابت کې چا ته؟ دا مشبه ته. وصف لازم د مشبه به دا ثابت کې چا ته؟ مشبه ته. دې ته ویلی کېږي استعاره تخیلیه. څه ورته وایي؟ لکه په دغه شعر کې راغلی و اذ المنیة انشبت اسفارها. ګورې نوکان چې کوم دی دا د مشبه به سبو سره لازم دي. چا سره لازم دي؟ درنده سره. هغه نوکانې چې کوم دی ثابت کړي دي په دې شعر کې منیه مشبه ته. نه پوهېږئ؟ نو هغه وصف لازم د مشبه به ثابت شوی دی چا ته؟
مشبہ تا دیتا ویلے کی گی استعارہ تخیلیہ سوال دوئی کچھ بخبر باندے او بلا چی گندے ترشیحیہ دا ترشیحیہ دیتا ویلے کی گی چی وصف مناسب دا مشبہ بھی وصف مناسب دا مشبہ بھی دا ثابت کی مشبہ تا وصف مناسب دا مشبہ بھی ثابت کی چاہتا دا مشبہ تا دیتا ویلے کی ترشیحیہ لکا پدی شیر کی چی گندے ادل منیتو انشبت اسفارہا دا انشبت پمانا دا خفول باندے پنجو سر دا مناسب دی چی دا سکی خخیشی کنا دا انشبت چی گندے ثابت کرے دے چاہتا دا منیتا نو دیتا ویلے کی سا ترشیحیہ دا مزاکا کنا مخی پرونو بجارت بارو ویڈیو خودیان لیدن دارا دیم نو آغا مرگرین پاکی نویرا وانو ماکرا آغا تاکی تاسو پوشوئی اوس دا اول حاشیه چې کوم دی تاسو ګورئ ښه اکم ځای کې چمپریخی و وی و اذا علمت هذا وی کله چې په دې باندې پوه شوې چې استعاره په څو قسمه باندې شوه دا په څلور قسمه باتا پیدا کړو دا دی ښه پارکل دا ګوتې دی څه دی لیدو وَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَنَقُولُ وَإِكَلَتِ پدې باندې پوښتنه نو اوس موږ وایو دلته کې پدې کلام د مصنف کې چې ان ابحا درر تنظم ببنان البيان دلته ګوري که تاسو خیالي ذکر دا بیان دی ذکر تسری دا بیان وې دلته کې دا بیان چې کوم دی دا استعاره بالکنایه د ځان اصلي استعاره بالکنایه ولی دلته کې دا بیان چې کوم دی دا مشابه کړي دی د بوتو سره نو بیان مشابهت او بوتي دا مشابه به شوي نو ذکر دا مشابهت او تر د چاتو دا مشابه به کوم استعاره وا استعاره بالکنایه کومه خبره باندې بیا ګوري د تاسو خیالي ورپسې بنان ذکر شوی دی سړي بنان نو که تاسو خیالي دا بنان چې کوم دی دا وصف لازم دا کوته دی بنان دی بندونو ته وایي بنان څه ته وایي بندونو ته او د کوته سرونو ته وایي کومه به خبره نو دا ګوري د چا سره لازم دی دا لازم دی د کوته سره کنه لازم دی د چا سره دا بنان چې کوم دی دا وصف لازم دا اصابع دی بنان دا وصف لازم نه چاره دا دا اصابع دا بنان چې کوم دی دا ثابت شوی دی بیان مشبهه نه پويږي څه شو تخیلیه شو څه پويږي نو معنا اته وځنه ماته وره ها څه شو دا تخیلیه شو او بیا مړه د ګوتو مناسبونو سره او ګوتو سره مناسب دي چې باندې باندې صحیح دا راغون کې نظم ورته ذکر کړی دی کنه ها دا تنظمو کې دا نظم دا څه ترتیبیه څه شوي ها ګوره دې حاشیه کې څه دا راځي چې دا موږ ته مو تاسو بیان باندې ویلې موږ ته په نه یادې دا ټولې باندې حاشیه کې څه نو څنګه دې چې سبق بکور ته یو ځای او غني دې کمرې نه بهر چې نو بیا بدل نه وی واذا علمت هذا كانت بدی باندې پوښتنه نو فنقول مونږ وایو ان ذکر البيان استعاره بالکنایه ذکر دا بیان څنګه ګنده په دې خطبه کې راځي شه دا استعاره بالکنایه را څنګه وی هي تشبه البيان بالاصابع وی ذکر د مشابه کړي دې بیان د غوتو سره نو بیان دا مشبه او اصابع دا مشبه به څه پوښوي استعاره بالکنایه وکړه او بیا وذکره وحده او دا بیان ځان لا ذکر کړی دی او اراده او د دې اصحاب او څه شوی دا اراده شوی دا کنه نو دا استعاره بالکنایه و اثبات البناء او بیا ثابت کړی دی بنان دا سر دا وته یا دا بندونه وی الذي هو من اقوى ملائمات الاصابع هغه چې دا کوي مناسبات د چا دي د مشابهه تابع دي کنه دې ثابت کړی دي چاته بیان تا څه بیان تا نو کومه څه تخیلیه او دا بل ابو تر دبا او وایخه چې بیا مناسب د هغه سره دا راوندو دي دا څه شو
دا ترفیحیت وا چې پوه نه شوئ بل ذکر کوي دا خو درې پدې کې په بیان بنان او تنظمو کې وګه په خبره بل ذکر دې دلته کې ضرر ذکر شوی دی ضرر نو ضرر مونږه مخکې مفرداتو کې ویلې چې ضرر ویلې کېږي څه هغه غټي ملغلري ته چې هغه صفاوي ضرر څه ته وایي هغه غټي ملغلري ته ویلې کېږي چې هغه صفاوي نو اوس دلته کې ذکر د ضرر دی ذکر د څه دی د ضرر او مراد کوم دی د دینه کلمات دي مراد نه دي دا کلمات وګورئ که تاسو خیالي ذکر د مشبہ به دی ذکر د چا دی د مشبہ به او اراده دی د چا دا د مشبہ ده نو دا استعارات تصریحیه او استعاره مصرحه معنا پوهیږئ ها لکه رأيت اسدا فی الحمام وانا بشاکها ذکر د ضرر او مراد نه دا کلمات مشابهه د چا سره د ملغلرو سره وی و ذکر الضرر تصریح او ذکر د ضرر څخه کوم دی دا استعاره مصرحه ده هي تشبهت بهل کلمات وی ځکه مشابه کړي دي دې سره دا کلمات او دې ځان له ذکر کړي دا او اراده کړي دا په دې باندې د مشبہ چې هغه څه دی دا کلمات دي کنه بیا ګوري که تاسو خیالي ابها چې کوم دی به ثابت کړي دا ملغلرو ته ابها ثابت کړي دا چا ته دا ملغلرو ته ابها په معنا د بشبها مونږ کړي وکړه په معنا سم کړي وا بشبها حسن لطیف باریک حسن نو ګوري که تاسو خیالي دا حسن چې کوم دی دا ثابت کړي دی چا ته دا مشبہ ته ملغلرو ته کنه نو دا کوم استعاره دا تخیلیه هغه وصف لازم د مشبہ به هغه ثابت شوی دی چا ته مشبہ ته چې کلمات ضرر په معنا څه باندې شو دا کلماتو باندې نو دا کوم استعاره دا تخیلیه څنګه ونه شوی او دا بشبها ملغلریم چې خوري وري پرتی کنه فن پکې ني اله پکې فن پیدا شي چې کله راځم شي نو بیا نظم دې تم ثابت دی ښا نه پوهیږئ بیا څه شو ترکیبیه چې په نه صحیح ها ها خو مې ځکه ورته دوباره په یاد باندې مو ویل کنه نو دی وی په خلاصة الكلام حاصل د خبرې دا راووتو بأن افضل کلمات ابها په معنا دا په افضل باندې یقینا بشبها ضرر په معنا دا کلماتو باندې نو یقینا هغه بشبها کلمات هغه بشقیمته کلمات تنظمو داسې کلمات چې دا راجم شي به بنان البیان پسر د غوتو باندې پسر د څه باندې د غوتو باندې هغه څه دی حمد مبدعين و شکر منعمين هغه حمد د مبدع او شکر د منعم دی نو دلته کې دی وی په خلاصة الكلام ان افضل کلمات افضل کلمات يتبينوا چې په هغه سره بیان راځي افضل با کلماتو کې داسې کلمات چې باغی باندې سوشي دا بیان سی هو الحمدلله تعالی هغه الله تعالی ته دی دا حمد دی خو دوی د معنا صحه او اظهر الوجه خبر